دغه وخت کې عاجزي کوله او داسې نرم نرم کېده د اسلام دشمن خوشاله ده یو ګوره کنه زیړ خېټې راغلي دي د مدینې نه مدینې اوبه کمزوري دي دا اوس ګوره د پاسېدو نه دي نن پهلواني اختیار کوي هغه تر ننه پورې قیامته پورې هغه سنت جاری شلل چې د اسلام زور څرګند شي مولا د قوم بادشاهي د 2 روپو تنخواه د لاندې پروت دی اجي صاحب دته لګیا دی بل صاحب دته لګیا دی بل صاحب داسې امامتي کوم زه ځان له نور څه کار کوه مزدوري کوه غیرت د لاندې نو ټیک ده کني نه بلکل نه اوس مولیانو اوس نن هم دغه شی راغستی نن هم قرآن و ایماندارو انفقو من طیبات خرچ کئ پاک آغا چتاسو کسب کڑے دے گٹلیم دی او داغ سن خرچ کئ چمنگ تاسو لا دسمکن وخلی دی اغینم خرچ کئ ولا تیمم الخبیث قسم کوئے د خبیشی د بیکارشی د ردیشی منو تنفقون چه دا غین تاسو خرچ کوئے ولستم او نئے تاسو بیاخذی دغش اغستن کے تاسو لسوک را کئی الا ان تغمزو فی مگر چسترگے پکی پٹے کئے لکو بیکار شیطان سوک را کی جدا خواہ غردتا سترگے پٹے کیا تریو شیئے آخواہ غردتا دا سی شیخ خدای پا نم منی مور کو مڑا چو پخپل اغستو تا تیار نہیں نو دا خدای پا نم ورنکی وَعْلَمُوا پوش ان اللہ غنی حمید اللہ تعالی بے پرواہ دے استاد دی خیراتنو در صدقاتو تیاجت نشتی حمید تعریف کرے شوے دے کتے تعریف نہ کہے دنیا کے نور ڈیر مخلوق دے چد اللہ رب العزت تعریف کئی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ دا سے شے نشتے سیبا چاگہ دا اللہ تعریف نہ کئی ہر صدا اللہ تعریف کئی دا مارغان دا اللہ تعریف کئی بعض سے مرغی دی ما خام چیل تیاری شی شروع شی سوئی منگ پہ نپوئی گو سوئی آغا رانا پورے داش پا ٹولا سلیگیائی چا سوئی خدای خبر خوب نشتی مرغی دا جنت پتا مدی نا مرغول دوزخ یاروا نا او مرغی دا جنت پتا مندی دا دوزخ یاروالا نشتی نبی ورطا ندر آگلے دوزخ او د جنت پتما د دوزخ نه یرا او د جنت تم آغا سوک بکی چاگتا نبی راغل لے صلی اللہ علیہ وسلم خواہ عجیبہ خبر دا د دوزخ یرا پی نشتہ دے د جنت امید نشتہ دے باوجود ما خامنا سارا پوری دا اللہ تعریف کئی وہی زما خدایا فیل نشو تباش ویسر منگ سر یرا دا دوزخ مشترے زمنگ تما دا جنت مشتے بے غم او دیو سار مسکی نیو تانو خواگا چنچن مرغے خواہ سڑیا اسے غٹ پاٹی دو خوانی تانو خواگا نرے مرغے خواہ راغ غیرت موقع دا اللہ پا دین منی انسانانو کے سوک پاتے نشو چد اللہ دی دین امداد کڑے وے مارغانو تا اللہ حکم کو علم تر کیفا فعل ربک بے اصحاب الفیل ہاتیانو والا تھا نا گوری چرت کی راغلی و ہاتیانی رائیویس کی
نو قرآن وی ما پا بابیلو باندې تس نس کړو او داسې مې ټوټې ټوټې کړو که عصف مأکول خوړلی شوي شي شانې وخوړلی شي هغه نري نري شي هر څه دا ساوري واښه وخوري څنګه نري نري بیا تس نس شي داسې مې کړل لکه ټوټې ټوټې مارغانو ته مې وی انسانیت خو فیل شو پاسئ یوه ګټه خولې کې دوه خپو کې واخلئ وغورځوئ دې بیمانو منې پس غورځول ستاسو کار دی د سر باندې لګول او کته سلنسر نه وکل زمون کار دی دوړه یې کړه پوه شوې تاسو نسې کړه دوړه یې کړه وَاعْلَمُوا پوه شئ ان اللہ غنی اللہ تعالی بے پروا دی استاد صدقات و خیرات و حاجت نشتی حمید تعریف کړی شوی دی نور ډیر تعریف کوي الشیطان یعدکم الفقر شیطان تاسو یری د غریبینا غریب بشی روپے مخرچو کو غریب بشی محتاج بشی ادا چتا روپے ورکڑنو تو خو جیب دی خالی شو اللہ وی دا شیطان تا امر کئی خواہ تبا دا شیطان امر نہ مانی دا اللہ با مانی دا اللہ امر سنے یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات اے ایمان والا خرچہ کئی او شیطان امر سرے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ تاسو تامر پا بے حیائی کی بے حیائی دلتا دا بے حیائی نمرات نہ خرچ کول دی دا مال نہ خرچ کول دا دمر بد دی لکا بے حیائی چی بداوا نمر سخت الفاظ اللہ استعمال کری دی واللہ یعدکم شیطان سکی الشیطان یعدکم الفقر شیطان تاسو توئی چی غریبانان بشائی لیکن اللہ تعالی واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا اللہ تعالی تاسو سر وعدہ کی چی تاسو تب مغفرت نصیب کی او فضل حلال مال بدرتا اللہ نصیب کی تو یریگا مت چی ما سے شیخ خرچہ کا جو کم بشی وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلْيَنْفُسِكُمْ آنچ تاسو سی شیخ خرچ کو زان لپاروں فیدہ دا تا چکم مال خرچ کو زان لفیدہ دا تجدوه عند اللہ بلزے ہوئی اللہ سخب اجر بیامومی وما تنفقوا الا ابتغاء وجه اللہ مخرچ کوائے مگر اللہ راضی کولو لا بس دا اللہ راضی کولو زینو کی خرچ کوائے دا بال بچ ضروریات چی دی پاگی خرچ کوا پاگیوں میں اللہ راضی کی گی ضروریات خواہ فضولیات نہ ضروریات جامع خوراک مکان مناسب ضرورت سیبا پیزار دے دے کے خرچہ کوا ددی بطال اللہ اجر را کئی پخپل کوری خرچہ کئے بیابا اللہ اجر را کئی مخرچہ کوائیں مگر اللہ راضی کولو لا ننشپاگ لکا وہ لکا پورے عربو کی چندہ کئی عدل تک کرکٹیانو لرالی کی نا بنماز ڈالا نا چنے موزی نا نور سی دو لرالی کی پینزشپاگ لکا خواہ زرہ نوے ما زرہ سی شیوی دا خدا رضا بئی کا نا دا خدا راضی کولو للی کی لکا وما تنفقو
مخرچ کوي الا ابتغاء وجه الله مگر الله راضي کول الله چې الله راضي شي بس دې لا خرچ کو چې زما رب باندې راضي شي دې لا عمل کو چې ستا رب ته ناراضي شي موسی علیہ السلام سره د کسانو روان دي کوی تور ته لګځه کې مخ کې شو تا سرور راځي بہادر سړیو نارو مخ کې شو په منډه منډه لاړ کوی تور ته جرګه لا رستورا روانه ده موسی علیہ السلام مخ کې ورسید الله تعالی فرمایل وما اجلک عن قومک یا موسی تعالی سشیتا دی درکړه په تلوار شوي اے موسی علیہ السلام د قوم نه مخ کې را لیتا تلوار ولې وکړه موسی علیہ السلام فرمائی وعجلت الیک ربی لترضا خدا ما منډه دی لکړه دا چې ته خوشاله شي وای دا خدای له خوشاله کار کوم دې پاسې ګډا والا کار کوي وعجلت الیک ربی لترضا ما تلوار زکه وکړه خدایا چې ته ما ناراضي شي جمعه تراشا لا سوک نه دراغله نزان لو یا ربا ټول نمخ کې ذکر عالم لترضا الله موسی نه تراضي شي ما نو مرضی شي وعجلت الیک رب لترضا دل عالم چې تمان راضي شي خدای د رضا کار کوي بیا به الله تا باندې سوکړي نه راولي سوکړي باندې راولي ډېر ځکه غز غز واوره به د واورو علاقو کې ساس کې نشته ساس کې یو ځای کې پورا خوړو شی دی د موبایل کې ما ته چاو خو ادا میانو چتیږي لګي دا ملک ډکته د میانو زما ستا جرم د وجې په خوړونو کې میان مري لګیا دي تی ذمہواری کوم تی ذمہواری ته چې ماسخوتن پریوزې تا حساب ځان سره کړ دی سار نه دی ماسخوتن پر تا څومره د الله نافرمانی کړي دي ا د الله تابعداري دې څوک کړي دي حساب وکړه دغه عملنامه ضرور نور شي نه دی ته چې ماسخوتن په کټ کې پریوزې د 15 منټ نیمه غنټه حساب وکړه سار چې وښوم پرې سم سو کړو الحمدلله سبحان الله میں سو وی کنزل میں سو کړو صفت میں سو کو غیبت میں سو کو حلال میں سو خړو حرام میں سو خړو صحیح زه تسو لاړم غلط زه تسو لاړم صحیح خبرې میں سو کړې بدې میں سو کړې دا درز حساب کو ځان سره کړ کستا نیکه غالب دي خوشاله شه یا الله شکر دې ښه کارونه منن زیات دي ښه نه ډوډۍ صاحبي غرمې میں سو خوړل وا ماښام میں سو خوړلې دې دقه غرمه مې شي خوړلو ازنه دومره حافظه تیزه ده غرمې نګولې تیری خزي توي غرمې موږ شي خوړلې واښ دومره تکړه شي دا سچري دا زموږ بي دنیا نه دي د سمو خلکو عمل غلط ته زما عمل غلط ته منګه غلط یو لګي لګي ورې ذکر دي اگر چا خبره کوله مې وروره دا دروغ بر روان دي دا یو صفات ده بل بد ویل دې شنه دا دنونه جوړ شيره باران پته ممیا وټو نو وشله دروغ چته زه تور سیدو ها وګټلا غو لاړل کټیشل اجرا خوار کټی پاتشل دې پام بکې به یا الله سبحان الله سبحان الله و سبحان الله توزګار دی او که ته مونږ نه وزګار زنده باد مرده باد زنده باد مرده باد زنده باد مرده باد قرآن وای د سي عملو کا چې همیشه زنده بادي د دنیا بس زنده بادي د دنیا څه زنده بادي رہے سړو سیات لا ختم
د دنیا د مالدارۍ څه زنده باد دی، صحت له غریب، صحت له قرضدار راشه چې داسې څه وکړو چې د مرګ نه وروستو هم زنده باد شو. دا لوی لوی سټې تلي دي، څوک ورته خدای وبخه هم نه وایي وروڼو، څوک په ښځې کې یادوي نه د سره، چا چې د دین کار کړ دی لکه امام بخاري وګوره، مخکې ځه محمد رسول الله ته وګوره، فرشته راځه صحابه ته وګوره، هر منبر باندې هر تقریر کې شان د هغو بیانېږي، آفرین پې ویلی کېږي، د آفرین کار یې کړی دی. زمونږ به وروسته څوک څه شی یاد کړي، ډوډۍ خانک ته به چې کېنه د بلا زوی و پور را پورې به ترې ووت. پوه شوې؟ ای که زمونږ داسې تجربه ده، بس دا دیسي چاول به و هغه رغړي نه داسې، دا اوسني خو جو دانه دانه دي. چرګ پتون غاړې ته پروت و، غټ خانک کې به خلکو خوړه که نه، اوس خو نری نری چټونه والا ورکړي دي، پیشو ته پکې څه شي دی سړی، غټ خانک به سړی باړو پوه نه شو موړ به شو، غاړ ته سړي ته پتون پروت دی، دې غاړه چې چېرې دته څه بل څه شی پروت دی، ارمان دی وي، تباهي ده وي، غریب خو تباه دی. څه حکمت به یې کوو، سړي خیال به یې نه و، لاس به دننه کوو، هغه لویه راشه وه، سرنګ یې وکړو، هغه نه پتونې چې د دغې نه ونیو د غوږ نه جو راایستی راغویسته، دغلته دننه غلی که سرنګ کې لږ لږ شوکۍ ته نه هډوکی چې بالکل پاتې شو، د غلی ونې کته وغورځوم. سړي زما مخکې پتون و، په منځ کې خو دونو څه پته نه لګي نو سرنګ یې وولی، دومره تجربه کار یو. من صفا جنتیان یو، خو څوکړه ده لږ باران وشي لامده شو نو بیا به جنت ته. پوه شوې؟ الله اکبر. هر هغه شی چې خرچه کوئ الله راضي کولو لای خرچه کوئ، الله پې پوهېږي. ته نورو ته ولې ښایې چې ما ته خلق ښه سړي وو، ما ته خلق ښه سړي وو. الله اکبر. وما انفقتم من نفقة، آن چې تاسو خرچ کوئ څه خرچه، او نظرتم من نظر، یا نظر وکئ څه نظر، څه مقررتیا، فإن الله يعلمه، الله تعالی پې پوه دی چې تاسو را خیرات وکړو، خدای پې پوهېږي. نغد غریب لاس کې واچو، کونډې یتیم لاس کې واچو، د دې به تعالی الله اجر راکړي. تا خپلو زامنو لا بچو لا نسو لا اعلی کوټونه راوړدي، ستا خوا کې ګاونډ کې یا یتیمانان دي پلاری نشته، یا پلاری شته غریب دی وسی نشته، ستا هغه ټانډ فانډ کوټ کې روان دی، هغه عاجز د کباړ لنګره ورسره نشته، هغه راوله، هغه له دقسې کوټ واخله کوم تا خپل زوی له اغوستی دی. دینی غیرت تا ته خیمه که تا کې راشي، ته به بیا دنیا کې چمکاو هم شي. موږ داسې کوو؟ نه وی، موږ ولې کوو؟ ستا د زوی ستا د نسي ښه څادر دی، یتیم دی، یو چیرړه ونې په سر کړله څه شی نشتی، سلی ته پور را پورې ځي، رای والا مټ نه ونسه، ښه څادر والا بچیا دا څادر دی، دې کې ته خوښ کا، هغه به پې ګوته کیږي، که په بدې کې خو بچه خطا شوې، دا یو ښه دی، دا واخله چې تا له خدای خرڅ را نه کړه، زما نه ګیله وکړه بل کال. زمونږ نیتونه خراب دي سه، موږ د عاجزانو خیرخوا نه یو، دې وجه نه الله زمونږ خیرخوا نه دی، بس الله پرېښودو نو نیم جمعې ته وګوره اساس کې نشته. نور به موږ غریبانانو به څه کول، خو دا سیاسیان کلي کلي ته روان دي، دو باندې سختې دوړې ولګېدې، زه په دو خفه یم، استري کړي جامې داسې چروتي، نو هغه داسې دوړې پې ولګېدې، یا خدای پاکه څه به کوو. پوه شوې؟ الله اکبر. ان تبدو الصدقات فنعما هي، که تاسو
ظاهر ورکوئ صدقی نو غوره ده وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ که تاسو پټ کئ دی لرا او غریبانانو له ورکئ. عالمان د تفسیر وایي واجبي شی څرګند ورکولی شي، لکه زکات پتا فرض دی، که تا څرګند داسې ورکولی شي، دا فرض دی. او نفلی صدقه چې ده دا به پټه ورکئ. پیغمبر پاک وایي په دې لاس ورکه دا مه خبروه، په یو لاس ورکه بل لاس مه خبرو. عرش سوري د لاندې به تاله قیامت کې ځای میلاو شي. دا لږه ده چې تمامه دنیا ورکې ده، ته د عرش سوري د لاندې. موږ له د قیامت سوری په کار نه دی، خو دلته چې موږ ته خلق ښه سړی ووایي وی تا ته مال دې ضایع شو، هندو ستړی خدای ناراض. هندو به چې ته مونځ کړی نو مونځ کله قبلېږي چې توره مسلمان چې سړی نه. والله بما تعملون خبیر. دا ولې داسې ځای په ځای وایي قرآن؟ دا ځکه وایي ځان چاته مه ښایه، ته چې چاله عمل کوې نو هغه په دې باندې دی خبیر، خبردار دی، هغه خبردار. ستا دې زړه کې دننه راز نه دی، اراده هغې باندې الله پوهېږي. تا پې خوله نه ده خوځولی، لاس خپې نه دي خوځولی، دې زړه کې دننه نیت دې کړی دی، بس الله په هغې عالم دی. پوه شو؟ په هغې الله تعالی عالم. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. یریږه مه تا چې څه شی خرچه که پوره بدله د دې بدله درکړی شي. بل ځای وایي تجدوه عند الله، بیا به مومي الله څخه، خو چې نیت صاحب باندې دې خرچه کړې ښه. وانتم لا تظلمون. ظلم به تاسو باندې ونه شي چې مال دې خرچه شو اجر دله در نه کو، دا خو ظلم دی. نه ظلم نه مه یېرئ، ظلم به در باندې ونه شي. یاره جي چاله به ورکو، دا خیر خیرات به چاله ورکو. للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله. لپاره د غریبانانو، هغه غریبانان چې هغوی بند شوي دي د الله په دین کې. هغه څوک دي؟ شیخ زکریا رحمت الله علیه لیکلی دي. نور مفسرین ذکر کوي طالبان د دین ګټلی څه نشي، که ګټي نو دین به زده کېږي. ګټلی څه نشي، بند شوي دي، قید شوي دي پس کې فی سبیل الله، دین د الله کې. او مجاهدین هغوی جهاد کوي، مورچه کې کالتوس والا ورسو، هغوی ګټي کې هغه کار کوي. دقسې طالبان د علم، هغه علم زده کوي او هغه علم کې برکت دی. شاه اشرف علي تھانوي لوی حکیم د زمانې تیرو تیرې لوی، الله داسې پوهه وله ورکړې وه چې سړی ورته حیرانېږي. شاه صاحب وایي چې کم علم باندې عمل نه و، ایس فضیلت نشته، ایس فضیلت نشته. فضیلت د علم حاله دی چې تا علم وکړو ورسره پې عمل وکړو، فضیلت والا شوي. اوس څه وکړو؟ زه جټانو امیانو نه ګیله وکړمه که فارغ التحصیل نه ګیله وکړمه؟ مخکې دی او 15 موټرې دي، له پاسه پې څه شی دی هارونه دي. دا پړقه پړقه دا ناوې پکې نه ودی، دا خلک داسې ونې کار. یو چې ما دننه ولید پټکې دی، ښه پوره غټ کټکې دی،
خو چې ترس باندې ناست دی ځکه د بخاري شریف لوستی ده. ته ستا چې کوم دی پلار په بانډای کې خرڅ کم تا دین زده کړ دی نه ته به سبا راځې په رسم برت کوې او دا کم دین شو دا کم دین دی دا چا ویل دی؟ اے مولیانو اے علماو د پاکستان کتابونه وګوره دا هار به چا ته اچو فتاو لیکل دي بوتانو ته به اچو نه ناجي صاحب ته واچو مولا صاحب ته واچو. حاجي صاحب حج کړ دی دا نبی چې حج کاو یا عمره کولا واپس هارونه اچولی شي دا دین دی. حج عمر کې یو ځل فرض دی موز ورځې کې 15 ځله فرض دی دا موز د حج نه زیات دی لیکن خو هار نشته بای عبادت دی او یریږه کولو کې او دې که څلور رکعاته دې وکړه روانې یریږه ای الله قبولې کوې ځان مې ووجه وکړېدم رالم قبول نشي هندو ستړی خدای ناراضه سیرې ورته اچوي پنجاب کې شواله ته به یې اچولې نن شیخو بخاري ختمونکي ته اچوي نه ځینې ملا څه چل کوي هلکه بار بیا ورته واچوئ دلته جومات کې لږ ما اچوئ هلکه ما بلا غره دلته واچوئ هلته واچوئ علم یې وکړو د ده ذمهواری دي محمد رسول الله ته چې قرآن راغی اقرا لولا لولا پوه شوې فذکر خلق یارو هارون ته نه اوزګار رورا یا ایها المدثر یا ایها المزمل او کمبل اغوستن کیا پارام پریوتن کیا قم پاسا 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 خلق یارو تم چې فارغ شوی کلی تروانی آلتا خلقو یارو خلقو نه پوهېدم پسې شي ما قرآن و حدیث ولوستل دا اعمال ستاسو دې قرآن و حدیث کې نشته دی لہذا د الله لحاظ وکئ مه کوئ دا کارونه فارغ خدا نه وي فارغ په ځان نه ناوې جوړه کړې ده چې بچا ته ودیږي پته نشته دا ټوکری ټوکری کېږي هلکه نرانو شنې سړو شنې ځان حضرت عمر یو قاري ولیده سر ټوکری ټوکری کېده وي دی خو راشه ناجوړی درد دې دی ناجوړی بیماری وینا سوک کې چې په دې سینه کې چې داسې ځه ټوکری ټوکری کېږي جنۍ خولیا جنکو شانې روانې سړی به د سړو شانې ځي نیغ ځه تا ته څه کوې قرآن د تراجي نه ته اوس کوږ روانې دا نور سړي چې څنګه روان دي دغسې ځه هر څه تباه شوي دي یرونو تاسو نه موږ څه ګیله وکړو موږ خپل کور روان دی تاسو نه نه کړو تاسو بېغمه توتیان یې موږ تباه یو یرور لس موټرې ورپسې ځي دا زموږ خوری دی دا زموږ د ترور زوی دی دا زموږ د تره زوی دی فارغېږي او ټینګېدو نه دي زه بله دا خو جو ترور زوی دی خوری دی درې زامنې په انګلینډ کې دي بل نور لینډ کې دي څه خو دلته صحیح لینډ کې دي دو خو بس موټرې بوځي دا عاجز دا یتیم چې پلار یې مړ دی یا پلار یې د 10 روپو دیاړي کوي هغه خو 10 موټرې نشي بوتلی دا فارغ شده دا غریب دی به څه وایي د زړه به خفه کېږي که نه په ایمان یې وایي خفه کېږي یا الله زمونږ هم داسې څوک وایي قلقلا خان دي نسل نه یو 14 موټرې 3 ټیکټرې 4 بلډوزرې ما سره متلی زړه کې به نه راځي بلکل راځي دا دین شو ایرور دا دین نه دی بلکل نه دی د بل زړه ته آزار چې پې رسي هغه شی دین نه دی مولایي کوي که شیخ الحدیث کوي که شیخ القرآني کوي دین نه دی قطعا نه دی
دلازاری محمد رسول الله دومره پورې منع کړي درونو چې یو کونډې مخکې د خاون خپل صفت به نه کوي وي هغې ته به خپل خاون را یاد شي ارمان د زما خاون ژوندی وی ما سره به ناست و خپل خاون صفت به نه کوي غلی شه د هغې به زړه خوږ شي دومره پورې اجازت نشته دا ساوری من قربانی کې حلالو وی چړکی هغه مخکې مه تیره کوه حالانکې نه پوهېږي مه تیره کوه شاید څه سوچ وکړي دا دې شیشې مږي چې ته زما په مرۍ کې نه دي دلازاري د ساوري حرامه ده اسلام کې ته د بل چا هم کوې ته د انسانانو کې په تمه د جنت یې په سمه خبره به جنت ته ځو ګوره ټوټکو باندې نه کېږي ورونو بلکل نه کېږي ټوټکو باندې للفقراء الذين احصروا في سبيل الله دا لعنت لږ کلونو نه شروع شو دا لانجې نه وي مولانا سلیم الله خان صاحب رحمه الله هغه پوه شو چې دا خو کاتی جوړ شو دا لوی علماو دول الله ډېره پوه ورکړو شیخ سلیم الله خان رحمه الله یو ځل لکه نن ختم بخاری کیږي طالبانو خو خیال دی چې سم کسب به یې ملکونه به راځي او دا چل به یې قصې به یې قطاري به یې درنجقي به یې ترتیب شیخ سلیم الله خان صاحب چې کوم عام ټیم به د سبق ختم بخاری خو به څه ټیم کې اوس کیږي قوم به راځي تپي به راځي ملک به تپي هغه ټیم چې د دو د سبق راغی ایک دم راغی طالبان خو څوک غسل خانو کې څوک پاخانو کې څوک ډاخانو کې څوک بریت نیغی څوک بریت تاوی څوک پټکی لول پترس کوي څوک اسری کوي څوک نور څه شی په ځان مږي څوک به پاوډر مږي اوس د پاوډر هم هلکان مږل شروع کړو ځان خسته کول طالبان په دې کې شروع دي شیخ سلیم الله خان صاحب راغی چې نږدې څوک اجو الله راځي وي بخاری شریف ختم کو چې خبره خلاصه شي شروع یې کړه څه لږونه طالبان وه نور ټول پاخانو ډاخانو غسل خانو کې پاتې شلل څوک کمرو کې ځان استری کول کپړې استری کولو کې پاتې شلل هغه بخاري ختمه شوه زه زما طرف نه اجازت دی دقسې پاتې شو بیا هم یو سړی نه پوهېږي کله به پوهېږي وس د تعلیم نشته دی الک لس لزره به راوړي بخاري شریف ختم کې منګ پلان کې قلقلا خان مولا راولو او هغه ډېر خرچ کېږي لس زره به راوړي یا خدای پاکه زما پلار خو 100 روپۍ دیاړي سار نه ماښام پورې پوندې چاودې لاسونه چاودي لس زره به څه کوم بابا جي خو داسې چل دی بچا قرضوم بچانه قرض کی دا حلاله چنده ده ایرونو حرامه چنده ده ایرونو حرامه چنده ده ایرونو حرامه چنده ده دا حلاله چنده نه ده دا د زړه په خوشحالۍ نه ده مجبورن ورکول دي د شرم نه ورکول دي کله چنده چې د شرم نه ورکول راله یا د مټ په زور باندې هلکه موږ 100 کور یو جومات جوړو فی کور به 50 یا 10,000 ورکوي به زمونږ چې جوړیا دا غټ خېټه چې پکې هغه بیا داسې خبرې کوي ته لږ مولا نه تپوس وکړه په دې انداز چنده حلاله ده داسې جومات کې مونځ کېږي داسې ووایه رونو دا جومات زمونږ جوړ شوی دی یا رونو دا ګڼئ دا دریم چت جوړو نو داسې کوو زما خو وس دی زه خو به 50,000 ورکمه زه بل بوی رور زما وس دی زه به پکې لاک ورکمه د چا چې څو وسي د 100 روپو نه واخله په بیرته چې ستاسو څومره وسي که نه نو بیا راوړئ چې دا دریم چت پې وکړو اوس حلاله ده حقه ده جایزه ده روا ده دې ته څوک وایي چې ناروا ده یو داسې جبرن چنده نو راشه
نو ځنو په روډ کې جمپ لګولی ټیک شوه ګاډی تېروتو ته نه پرېږدي راکه ما یو ځای کې ولیده چې ګڼ شی دي جو په وچ زور جومات جوړوي ځان له نو ګاډي ودري ورکوي به چنده هسې ته څنګه تېرو ځې دا دین دی دا دین دی تا کې چرت دی دا یو کانال خرڅ کا سری دکان نه سریه یوسه سیمټ والا نه سیمټ یوسه او شیټرینګ والا ته اډر وکړه او مصري ته وایه سال سره د لیول راځه جوړ که که نه کای عزیز ولی کای بل کلي ته زور ښایي او جم ته لګولی دی په زور غریبانانو ګاډو والا روپۍ اخلي ای ورور حرامې دي تاسو زما خبره کې شکي د علاقه کې علما دي تپوس ترې کوئ جبرن چنده حرام ده یرونو زما نبی فرمایی هیچ مال د هغه د زړه د رضا نه بغیر خوړل حرام دي الله ډیر د هلاکت خبرې چې زما نبی ورسره اعلی وایي خبردار 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 لا یحل حلال نه دی مال امرئ مسلم ایس مسلمان مال مگر دغه د زړه په خوشحالی سره خبردار چې د زړه خوشحالي نه نو هغه شی حلال نه دی هغه شی حلال نه دی کاته ټولې روانې دي خو چې لټو که نه وایي مولیان به خفه شي کروڑ حاصله دي خفه شي موږ نه دنیا کې څوک رضا نشته دیو جنه موږ ته په آبادې دنیا کې څوک مسلمانانو نه وایي موږ ته دا زهریان مولیان دي موږ حقه زهر به چلو چې کوم نبي چلولی دي ته د حلوا والا شو موږ زهریان شو پوه شوې موږ به دې قوم ته حقه ښیو چې محمد رسول الله خولی دي بس په هغې په ما اعتراض لري زه به مې وړو قاری یوسف نه دا غلطي شوې ده زما دې په دې ممبر توبه وي تاسو به وموړئ زه یهودي خو نه یم یو جرم ما کړ زه یم چې هغې له پرتوګ جوړوم پرتګونه نه جوړېږي رونو پوه شوې الله دې رحم وکړي لږ لږ خرچه کوئ کېدی چې ته الله باران وکړي صدقې مدقې کوئ داسې خبره نه ده قرآن وی للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض په دنیا کې رګرځېدو طاقت نشتی یحسبهم الجاهل اغنیا نا خبر پی گمان کئی پدے طالب بنے چتے مالدار دے تو کس رکڑ جامعہ غسطی تو بو جو سم چتا دا کو باراز وی دے بکی که دا پلار تا پوسیو کنو پا 1500 دیاڑی بانی اغتا کار نمیلاوی پوشو ظاہر اغا پوزیشن دا مالدارو دے یو خواغا دور رونو سخا پټکې به د مولا سخاتي مولا چې دا سخاتونه به چا اخیستل نو نن چې څوک مړ دی که نه نو دې پټکي کې پکې به یې پرتوک تاو که پرتوک چې داسې اوږد اوږد کې که نه نو تاویږي منځ لږ پیړ راځي دا بډې مډې خو ګزاره کېږي دا به یې پکې پټ دې کې که ځکه پټکې خو وړوکې ونتې و که نه اوس خو د کباړ یو شی واخله ټول تاو که جو ستانه لوی مولا بټګرام کې بل نشته دی دا به تاو که چې دا غټ پټکې ښکاره شي چې د سخات دایره کې ناسي چې سخات والا 15 روپۍ ورکړي که مولا پټکې غټ دی دله 15 روپۍ ورکړی غټ مفتی راغلی کې مختی راغل دی دله 15 روپۍ زیاتې ورکړي یو دا دور د خدای دین نه بیانو الله خوار کړي وو منگ سره به 1 روپۍ نه مونږ بادشاہي زمونږ د الله شان دی بس پوه شو خدای وږي کړي هم نه یو خدای بد نه راولي بلکل تر اوسه یې نه راویستي اوس که زمونږ څه ګناه مخې ته شي جدا سوال دی تر اوسه یې بد نه راویستي الله دې موږ هم بد نه راولي زمونږ ورونو تاسو دې هم الله بد نه راولي الله دې په ټولو باندې غیبي خپل فضل وکړي منگ تاسو دے اللہ ہی چاہتا ہم نہ محتاج ہے په نوم مسلمان دے اللہ بل چاہتا کافر تا بل بیدین تا
نه دي محتاج غټه خبره ده یحسبهم الجاهل واغنیا من التعفف تعرفهم بسیماهم په علامو یې پیژنئ چې طالب دی د ده څه مزدوري ده دلته خو دغه کتاب یا ډوډۍ خوري نو علامونه نه پیژندل کی لا یسألون الناس الحافا سوال نه کوي خلکو نه په واضح خوله پنختېدو سره چې راکئ به څه شی خوله واضح چې څه شی به راکئ نه کوي دا سوال نه کوي طالبانو چڼیو وظیفې به غوښتې دي چڼو کې هم لوی روانکاري معتبر سړی او خان سړی او کور کې تن وظیفه غوښتې ده هغه راووته څه وچه ډوډۍ ورکړه دومره غټ کور دی تاسو دا ورسره نګولی نشتي ګپیان یې ځینې ډېر ځینې سړی نسلا ګپي پلار یې ګپي جو هغه زوی کې مقه خوي ورچڼي انګولی نشته دی نشته نو حاجي صاحب تاسو څه سره به خورئ غوسه شوې موږ هغه سره خورو که نه هغې لږ غوانې حصه پکې راکړئ چې موږ ورسره دا تېره کړو د مارای نه دې پلار نه به څوک خلاصېږي سړی غیرتي و سیده لاړه غوړو جام یې ډک راوړه ورکړ غیرتي زویه زه چا نه یم پړ کړی لکه تا چې پړ کړ پوه شوې دومره غټ کور دی دومره غټه ګېډه دی نه وچه ټوکړه دې راوړې ده شرم دل نه راځي څه سره خورو وی هغه سره یې خورو نو خوره نه پوه شوې لا غوانې پکې موږ لا پکې راکړه نور ته خورې که چا مې چې راوړو طالبانو هلکه داسې دي دا خو مې ګټه وکړه ظالم زامن ووایه راکاږی لا یسألون الناس الحافا وواضح خوله نه غواړي من التعفف الله اکبر تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن الله به علیم وردا سوزه یووی دینی دیدنو کی ته چې کله وی والله بما تعملون خبیر پاشوی دلته فإن الله به علیم ته چې څه خرچ کوې الله پې پوه دی چاته ښیم قیامت کې حساب به وشي الله دې موږ تاسو سره آسان حساب وکړي آسان حساب به وشي یو سړي څه ډېرې نیکۍ به یې اجر نشته ځکه سړي چې څه کړي د سړي ته پته یې که یا الله ما څه دومره لوی لوی کارونه کړي وو الله فرمایي تا چې چاله کړي وو هغونه بدله واخله تا یې ما ته د کلي خلک ښه سړی ووایي هغو تا ته ووایي ستا د خیرات بدله خلاصه شوې ده ما سره څه شی نشته خوند یې وکړ دغه شی درته لس میخې چې ته په حلالی په خیراتونو کې که نه د دې ثواب بیا دقه دی ما هغه میخې الله به یې تودی کې ویښي چې ته قرآن به هم پیښي هسې دې حلالولې میخې هر څه طریقه د اسلام کې روم دا شی نشته ټول مالدار معتبر اتیا اتیا لاکو ګاډو کې راځي خیرات وخوړه په برېتو لاس راخې خدای دې مړی وبخي الله دا مړی وبخي په دې خیرات یې نه بخي بالکل نه بخي ګوره ثواب به هغه بخلی کېږي چې څه ثواب خو وي که نه اوس ثواب شته نه اته وایې د دې په وجه یې وبخه څه وجه باندې تا ونډی کړوه خلکو وخوړه خبره خلاصه ده ټول ریا درونو ریا څه شی ده ځان ښودنه چې ویښتومره در کې زړه کې رالل چې په دې ما ته خلک ښه سړی ووایي والله العظیم هغه عمل کې ثواب نشته زما رب وایي ثواب نشته صاحبه زما رب وایي وی نشته وی الذین هم یراون عملونه کوي یراون دې لکوي چې خلک ښه سړی ووایي نو خلکو خو ښه سړی ویل خبره خلاصه شوې ده الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار
کسان چې وایي مال خرچ کوي، شپې خرچ کوي، ورځې خرچ کوي. حاجتمن له د شپې هم ضرورت راځي، مریض به پیښ شي، تا ته به وایي ما ته خو ایمرجنسي پیښه ده. هله وروره شته دی که نه؟ ها د الله زره واخله، خپل کار وکړه. شپې ضرورت راغی، پښمني کې راغی، ماسخوتن راغی، ورځې ضرورت راغی. باللیل د شپې والنهار د ورځې. ورځې ګوري یو حاجتمند دی، تا کره درې تروړې پرتې دي، هغه کره ډوډۍ نشته، غلی ونې یو تروړه ګاډي له ورکوه، دا هلته هغه کره کوزه کړه. زما به ورته نه وایي، ښه زما ورته مه وایه. داسې خیراتي م لیدل دی، ما خو نه دی لیدلی څوک. تا کتل دی کافر ته یې، تا هر څه لیدل دي، نور څوک موږ خو ونه لید. صاحب په دې ملکونو کې وګرځو، په دې چشمو کې ګورو، موږ څوک ونه لید. ښه ته به ما ته ښایې بیا هغه کې خیر. باللیل د شپې والنهار د ورځې، سرن پټ وعلانیه سرګن. پټ خرچ کوي، وعلانیه سرګن خرچ کوي. پټ نفلی خیرات خرچ کوي، سرګن فرضی خرچ کوي. سرن وعلانیه، پټ او سرګن خرچ کوي، سرن وعلانیه. فلهم اجرهم عند ربهم، دول د اجر ددو الله څخه، دوی لبا اجر الله تعالی څخه، عند ربهم الله څخه. الله د پاره کوه کنه، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وای زما نبی ان صلاتي ونسكي، زما عبادت بدنی، زما عبادت بدنی، ونسکی عبادت مالی، زما موز، زما قربانی، ومحیایا ومماتی، زما جون، زما مرگ، للہ رب العالمین. اللہ تعالی لرے چه رب دے دا مخلوقات. دا عمال با اللہ لکے. آی های مخکنی دور سره چې د دې دور اکثره وباسو څه شی نشته رونو، بالکل څه نشته. د فضایل صدقات کې تاسو خو ګورئ که نه، خو اوپره ګورئ. دکه د زین العابدین د خیراتونو واقعه ده. هغه به مال خرچه کو، ما خام چې ترګمې به ولګېد، څه سامان به یې واغست، په دې اوږو به یې اوچت کړی چې پېژندی کېږي نه لکه. دا یو غریب کور ته به شیشې وغورځو، بل ته بل ته بل ته بل ته بل ته بل ته څو کاله دا کار یې وکړ، څوک خبر نه شو. غریب وایي بس څه شی راځي ماښام. الله پته ولګېده چې زین العابدین د دنیا د ژوند نه سترګې پټې کړې. بیا غریبانان پوه شو، وس سړو هغه سړی مړ شو، ښه چا چې موږ له خیرات راکړه. پخوانو خیرات مرګ نه وروسته پته لګي، زما د خیرات 3 هفتې مخکې پته لګي، وایي 2 انچه چاول یې اخیستي دي، سانډی راویستې دی. خوند یې نه دی کړی، موږ ستاسو لپاره نه. ته خدای رضا لی کوې موږ یې بیا نه خورو، که ریا لی کوې موږ یې بیا نه خورو. څه چې کوو ستاسو له ویو چې ستاسو ته خیر ورسي، او ستاسو د اعمال تاسو خیرات په ځای ولګي. زموږ پکې نقطه دقه ده. که ته وایې په ځای دې نه لګي، او دا قرآن د باندې ښه نه لګي، چې څنګه د باندې څه شی لګي هغسې کوه. زموږ څه دي، خو تاله وایو ریا هیڅ عمل کې مه کوه، هیڅ عمل. ته د خلکو مخکې نفل کوې، سنت کې اوږده اوږده کوې، چې ځان لکه اټک پټک سټک اټک پټک سټک. دا موږ چې دا بل ګوري او زه دلته کوم، بعضې عالمانو لیکلي شاید چې کافر شي دا سړی، د خدای عبادت کې بل شریک کو. امام رحمت الله علیه موږ کوي، کړپ کړپ شو سړی را روان دی. که امام پوشي، حاجي صاحب، انسپیکټر صاحب، بل یو صاحب، خان صاحب، نواب صاحب، چیئرمین صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، او دا دی سجده اوږده کړه، دا امام کافر شو. دا امام کافر شو.
تا د الله سجده غیر د پاره اوږده کړه. بله دا امام مونځ کوي دې ځای کې کړپ کړپ کېږي سړی را روان دی دی پوه شو دا سړی دا رکو مثلا رکو رکات خو رکو سره خرابېږي سړي نه دا رکو ته شو امام او وزیره ګورنر بل یو نر د وپېژند چې نر راغی د رکو اوږده کړه چې دی رکات لاندې کړي شاید چې علما لیکي دا ملا کافر شي شاید کیدی شي دی کافر شي دومره بدي کړي دي. اوس دغه ملا دی کړپ کړپ شو ده ته پته نشته څوک دی اراده وکړه یاره تسبیحات 2 ځله زیات ویم 3 ځله دې رکو لاندې کړي لوی اجر به ورله دې ملا له خدای ورکړي په شرط دی چې پیژني نه پوه شوې نکته باندې په شرط دی چې پیژني پوه شوې د قرآن سره نور څه نه سړی پوه شي دسه نور څه نه کېږي خو سړی پوه شي چې زه خیرات څنګه کومه زه نور څه کوم. واخر دعوانا